اکثر څه څوره خرپۍ راغلي دي هغه داسې جاهلانو وجې نه راغلي دی څه کار یې خپله طرفه شروع کړلو بنیاد یې ولګولو پښتانه نشته څه عالم دي په باره کې څه ویلي دي زه اوس یو مثال یې درکوم دا تاسې ټولې جامې نه کوم دا کدو څه تاسې هغه نورځه شپې خورئ کوم امام درته ویلي دي وایو که نو بیا ویلې وګوره نورو شپو یخ رو کنه څه صرف دغه شپې څه دی هغه بازار کې داسې رش ورباندې چې 500 والو 200 ته کیلو ورسېدل خو څه اوس فضیلات خو به وي خو دا نورو نه یې دي فضیلات دغې شپې دا شو درته ویلي خپله خصوص ته یو مثال یې درکړو دغه مثال څه خپله پوهېږو یو کس ورځان یې درویغ وکړ څه پلنکي ځای کې د حلوا ویشېږي سړي ته یې څه وویل نه هغوی له پرېښتا به وي لاړو ورته ودرېدل اوس نه پوښتنه کوي چې شته که نشته خو ته ودرېدل د بل راغوڅې څنګه ویل وړې درته حلوا دی دا اوس یې ودرو خو بعد څه د ستړي کوم چې ستا کتار جوړ شول دا یو کتار جوړ شي ایمود مثال انداز شد چې یو شی مشهور شي پوښتنه یې نه کوو بس کتار جوړ دی څه حلوا والا حلوا دی وشي خو که اوس نه وي د کوم سړي څه ځانه مشهوره کړله خبر وکړه دغه هغوی یادونه مثلا نه دا څه ځانه یې مشهوره کړه دوی څه دا ډېر خلک ولیدل دوی ویله کیدای شي وي دوی هغو کې ودرېدو دا روزي ته خو ښه پته وه چې ځانه مو درویغ ورکړه دا ویلې ودرېدلو دا ډېر یې ولیدله موږ کې یو مشکل دغه دی چې یو شي باندې ډېر کسان عمل کوي مو اوسې راولي نو ډېر خو تاسې وکښې کفران دي ډېر فاسقان دي ډېر جاهلان دي بیا به څه کوې بیا ډېرو کې مالته به درېږه که خبرې ته به سوچ وي ماشاءالله نه مو تاسو ټولو کې انوالو سبا لازم چې کې دا خبر ورته وکړه څه کدو تاسې علیه السلام وګرځول یا اوس د سرخوان دی 2 قسمه ماړې ټوله سمخوا مو ته ناست دي ویلې د امامانو مو ته همدو خبرې کړي چې 2 قسمه ماړې خوري څنګ ته خلک به داسې غریبان به داسې ناست دي که امامان یې چې کوشش وکړي د سرخوان یې ساده خوراک وکړي دا 2 ماړې کومه اوس پښتنه یې نشته دی هله 2 قسمه ماړې دی کنې پاتې شول اوس هسې ته دي اوسې جنترۍ کې اوس د کوم شی نه وخورو قرآن ته رجوع وکړو چې غیبت نه ځان منع کړو قرآن ته رجوع وکړو چې حرام دسه پاتې نه وي غاشم نه ځان وساتو ویلې قرآن د دا شی نه یایي هلته یې خورا خبره ده زه ډېرو ځایو کې یم څه دسترخوان مو ماویا نه راغوستی علي الموز مو پرېښله خو یو عالم نه پوښتنه وکړي که شي ته څه اعمال وي مغه به ذکر به وکړو نه دسترخوان کې مو بیا ډېر تکړه